ماضی ته حجاب جوړیږي د الله پاک د محبت په لار کې حجاب جوړیږي. ماضی ته به سوچ نه کې، بس په یو ځای باندې خزر تشکا او بس بیا به نه یادې. الله دې موږ ټول ته د دین سمجھ را نصیب کړي. دا حدیث قدسی دی. الله جل شانه ارشاد فرمایي، حدیث قدسی هغه حدیث پاک ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جبه مبارک باندې نقل کی او داغه نسبت الله ته وکي. الحديث القدسي الحديث الذي يبينه النبي بلفظه وينسبه الى ربه. حدیث قدسی هغه حدیث پاک ته وایي چې حضور صلی الله علیه وسلم په خپل جبه مبارک باندې ارشاد فرمایي او داغه نسبت الله پاک ته وکي چې الله پاک دا فرمایي. دي حدیث قدسی وایي. حدیث قدسی ده، ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. کنز العمال. الله تعالی فرمایي چې نظر بازی دا د شیطان د غشو نه یو غش دی. نظر بازی، غلط نظر استعمالول، پردای لور خور ته قتل، پردای لور خور ته قتل، نامناسب ځای ته قتل، شکل صورت وی یا تصویر وی، بازار وی، سکول وی، کالج وی، یونیورسٹی وی، دفتر وی، اسپتال وی، مکتب وی، مدرسه وی، جماعت وی، محله وی، کم ځای کې وی، او یا اخبار تصویر وی، رساله تصویر وی، یا سوشل میډیا وی، فیس بک وی، ټچ موبایل وی، په دې باندې غلط تصویرونه قتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک فرمایي دا د شیطان د غشو نه یو غش دی چې زهرو کې ټوب شوی دی. زهريله غش دی، زهريله مسموم. حدیث پاک کلمات دي، من سهم من سهام ابلیس مسموم. زهر آلود غش دی، زهر آلود، زهر آلود. په خوا به د غشو جنگو نو د جنگ باز غشي به په زهرو کې ډوب کړیو، چاو په انسان باندې ولګیدو او بیا نه پایدو او مړ کېدو. داسې دا نظر هم چې دی غلط نظر، د شهوت نظر، د حسد نظر، د کبر نظر، د سپکاوي او د تحقیر نظر، دا د شیطان د غشو نه یو غش دی. الله تعالی فرمایي من ترکها مخافتی، چا زما د ویر نه، زما د خوف او د عظمت نه دا غلط نظر پرې خودلو، زما د ویری او زما د عظمت په تقاضا باندې دا غلط نظر پرې خودلو، ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی. الله پاک فرمایي دته به داسې ایمان ورکم چې د دې حلاوت او خوږوالی به خپل زړه کې بیا مومي. الله تعالی وعده ده چې داسې ایمان به دته ورکم چې د دې ایمان خوږوالی، مٹھاس، حلاوت به د خپل زړه کې بیا مومي. حضرت فرمائی کہ اور ایک ایسا تیر ہے، زہریلا تیر ہے، جس نے میرے خوف سے نظر بازی چھوڑی، مخافتی یعنی میرے خوف سے چھوڑی. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے علم عظیم رکھ دیا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ اگر ربا کے خوف سے نظر بچائی تو حلاوتی ایمانی پاؤ گے، لیکن اگر شیخ ساتھ ہے اس کے خوف سے نظر بچائی تو حلاوت ایمان نہیں پاؤ گے. یا مخافتی یعنی میرے خوف سے نظر بچاؤ، چاہے شیخ موجود ہو یا نہ ہو، استاذ ہو یا نہ ہو، والد ہو یا نہ ہو. خلقو د ویر نه نه، د الله د ویر نه سره نظر بچ کی. جو ہمیشہ نظر بچاتا ہے، شیخ کی موجودگی میں بھی نظر بچاتا ہے، اس کی غیر موجودگی بھی نظر بچاتا ہے، تو وہ حلاوت ایمانی پا جائے گا. کیونکہ یہاں شیخ سبب نہیں ہے، اللہ سبب ہے. جیسے ابا ہو یا نہ ہو، ربا تو ہے. ابا ہو یا نہ ہو، ربا تو ہے. پلار شته او کنيشته، خدای خوشته کنه. د الله د ویر نه سره نظر بچ کی. د شپې په تنهایی کې کمره کې आवाज ناشته، فیسبوک ګوري، یوټیوب ګوري، ګوګل ګوري، واتس اپ ګوري. چاته پته نشته ده، پلار ته پته نشته ده، مور ته پته نشته ده، ان تر دې چې خزه او بچو ته پته نشته ده. او چې چا چې دې پیدا کړی دی، چا ول سترګې ور کړی دي، چا ول زړه ور کړی دی، چا ول د صلاحیتونه ور کړی دي، هغه رب چې دی هغه ورته ګوري چې دې څه کوي. ان الله بما تعملون بصیر، ان الله بما تعملون خبیر، وهو معكم اينما كنتم. چرتم چې هغه الله تاسو سره دی. علم يعلم بان الله يرى،
آیا دې انسان ته پته نشي چې الله ګوري دته؟ ان الله علیم بذات الصدور، الله تعالی د زړونو پر رازونو باندې هم واقف دی. نو خلکو نه پټ شوي، نو الله نه به څنګه پټېږي؟ لہذا دې دهان سره سړی د نظر حفاظت وکړي چې الله ماته ګوري، او د الله د ویر نه، د الله د خوف نه سړی د غلط نظر نه ځان بچ کی. په دې باندې وعده ده چې دته به د ایمان حلاوت، د ایمان خوږوالی، د ایمان نورانیت به دته نصیب کیږي. او د ایمان نورانیت نه څه مطلب دی؟ د ایمان نورانیت نه او حلاوت نه مطلب دا دی چې نیکی ته به د زړه ته متوجه کیږي، د خیر کارونو ته، د دین کارونو ته، مطالعې ته، تکرار ته، سبق ته، د علم سفر کې به د مخکې ځي، او د غلطو سلطو نه، د ګناهونو نه د به زړه تورېږي. بعض اوقات طالب علم دا شکایت کوي چې ما طبیعت نه لګي، زما زړه نه لګي، مطالعې ته مې طبیعت نه لګي، مطالعې له خوند نه کوي مطالعه. بچې وده شمه چې خوراک وکړمه، بار وګرځمه، ګپ شپ ولګومه، هغې کې مې طبیعت لګي، مطالعې ته مې کې طبیعت نه لګي. عزتمندو بعض اوقات دا باطني اسبابي ګناهونو کې مبتلای، ګناهونو کې مبتلای، د هغې په وجه باندې مطالعه کې زړه نه لګي، سبق کې زړه نه لګي، سبق ته متوجه کېږي نه، ذهني انتشاري، قلبي انتشاري، د هغې وجه دا ده. الله دې موږ تاسو حفاظت وفرمایي. نو د الله د خوف نه، د الله د ویرې نه سره نظر بچ کی، د الله د خوف